مسلمان رسوا کوا ما د مسلمان بیزتی مکوا مسلمان مشرموا نو د قیامت پر ورځ به خدای تا نه شرم. ګوره د صحابو دا صفت نو د سړي غلط کار کړی دی، یو غلط کار ته شوی دی، نو نوم صحابو نه دی اغشت، نوم نه دی اغشتی چې دی رسوا نشي، یو نه شرمېږي. بس دومره وایي مهاجر ام قیس، هغه انسان چې ام قیس سره مینه وه هغې دپاره هجرت کړی دی، نوم نه دی معلوم. او چونکې ښځې ته هم یو بوټې غوندې داغ لګي نو د ښځې نوم یې هم نه دی ښولی چې ښځه څوک ده. خو واقع داسې وه چې دا سړی د دې ام قیس د قیس د مور سره د ده مینه وه، محبت، نو د هغې د نکاح لپاره یې د مکې نه مدینې ته هجرت و. دې ښځې سره مینه ده، دې سره زه واده کول غواړم، اوس چې واده کوم خو ما له مکې ته نه راځي، راشه زه به د مکې نه ورپسې مدینې ته لاړ شم. هجرت غوندې لوی عمل یې وکړو. اوهو هجرت ډېر لوی عمل دی. هجرت ولې لوی عمل دی؟ پلار پرېښودل، زوی پرېښودل، قوم پرېښودل، ځمکه پرېښودل، آباد کور کوټې پرېښودل، هغه کوڅې چې سړي پکې خلپوسې کړي قسم دې سړي ته ډېر یادېږي، هغه خلپوسو والا کوڅې پرېښودل، قبیله پرېښودل، یاران او دوستان پرېښودل، دا ډېر ګران کار دی. ځمکه هم پاتې شوه، جایداد هم پاتې شو، قوم قبیله رونه تربوران دا ټول هر څه پاتې شو، ماماګان هر څه پاتې کېدل، ډېر ګران کار دی. ها بیا هجرت والا سفر څونه ګران دی. د مکې نه مدینې منورې پورې 400 کیلومیټر مزل دی، 480 دی که 760 کیلومیټر مزل، 4.5 کیلومیټر مزل کوه. او دا 4.5 کیلومیټر مزل څنګه دی؟ د مکې ګرمي ډېره خطرناکه ده، بل شان ګرمي ده، بل شان. او په دې لاره اونه نشته چې دې لاندې کښېني، په دې لاره بوټي واړه واړه بوټي دي، هغه سوری نه کوي. چېرته د کیکر یو بوټي نیم به پکې راشي، یعنې پوټینې پوټینې بوټي دي، سوری نشته. په دې لاره باندې اوبه نشته، او که د دریاب په غاړه دی اوبه ترخې دي، مالګېجنې دي، او لار هم اوږدېږي که د دریاب په غاړه دی. او که په نورو لارو دی نو سخت کاڼې دي، شګې دي، او بره نه نیزوار نوره دی. او په څه به دی؟ نه ریلګاډی شته، نه موټر شته، نه ریلګاډی شته، نه موټر شته، نه چینګچي شته، نه موټر سایکل شته. څه دي؟ یا به پیاده دی، یا به په اس دی، یا به په اوښ دی. پیاده تللی مشکل دی، ګران دی. اوس نن سبا چې د مکې نه مدینې منورې ته خلک ځي نو په بسونو کې ځي، او یقین وکړه چې خلک د بس سورلی ته نن سبا غاړه، د بس سورلي بس 8 ګنټې کې رسي، بعضې 6 کې رسي، بعضې 5 کې رسي، بعضې 9 ګنټې، بعضې 10 ګنټې کې رسي. نو یقین کوه که د بس سورلی ته هم نن سبا څوک غاړی ایجنټ ته وایي یاره جي د بس به دی ما له راکوټې ګاډۍ وکړه، کوټینې ګاډۍ کې ولګه چې سورلی پکې کمې وي. حالانکې بسونه کم بسونه دي، تا بسونه د پاکستاني نه دي، هغه رپ نه وایي رپ. بسونه ټول ایئر کنډیشن او داسې ایسیګانه لکه زمونږ د دې په شان، او نوي بسونه په سیټونو پلاستیک کور لګېدلی، او داسې هم نه چې د 2 سیټونو په ځای 3 کېنوه، 3 په هغې 4 کېنوه، په نو بسونو اعلی. بلکې نن سبا په بسونو کې د غسلخانې انتظام هم شته، او دسماتي اوبه هم درته پکې میلاوېږي، لاره کې هوټلو کې مودرېږي، ارامدې بسونه. او لاره چې کومه جوړه شوې ده نن سبا موټر وی اعلی، ساره دې موټر وی نه خشته موټر وی، هېڅ جم پکې نشته. هغې سره سره بس کې نن څوک نه دي، ما له رکوټې ګاډۍ کې دي. ما خپل ځاني اوس تلم، زما یو دوست دی په جده کې، هغه ما ته وایي زه ګاډۍ ما سره به زه د مدینې منورې ته بوځم. ما یې مه راځه، بلکل را نه شې، زه به ځم خو رکوټې کې به ځم، خو هلته کې یو قسم وي هغې کې 9 کسان راځي، 9 سیټرې، بل قسم وي هغې کې 12 کسان 12 سیټرې، هغې ته یا تیار ریال اخلي تلې 4 ګنټو کې رسوي. مې زه هغې کې نه وي، هغې کې نه چېرته پرېږدم، زه خپل موټر درولم. ما بس یې موټر راوسته او داسې و چې دلته نن سبا وزیر اعظم سره مغسې نه قیمتي اعلی درون 3 کسه پکې مونږ کېناست، یقینه کوو په هغې کې هم تنګ شو، ډېرې زرو رسولو، ارامدې سفر، ښه په قلال، هغې کې هم تنګ شو. نو چې کله هغه 4.5 کیلومیټره پیاده ځې او دغه 4.5 کیلومیټره په اوښ ځې، د اوښ سورلي دا ځان له مسله ده. یو ځل په عرفات میدان ته لاړم او ملګري را سره و، نو عرفات میدان کې خلکو اوښانو درولي د سیل دپاره، هغه اوښانو باندې ښه مزېدار اعلی ګدی چولی، او د ګدی د پاسه پې قالین تړلي رکوټې،
څه مزېدارې قصده کړي او بره پې د ټانګي د ټاپ په شان یو ټاپ هم تللی یا سوري او چې کله ورخېږي نو یو ډرم یې ورته اوېدان کړي د خپې دپاره پاوړی غوندې په هغې به پکې نو کېبل نو خلک په چکر لګوي چې دا یاره په اوښ مې سورلي وکړه 15 ریاله ترې والي داسې لږې وګرځئ بیا کوز کې بل خېجئ ما چې ورته وکتل ملګري په اوښ سورېدل ما ویل لکه زه خو په جدا نیت سورېږم مې زه خو په دې نیت سورېږم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په اوښ سورلي کړې ده نو ما ته خو په تورنځو کې اوښ نه میلاوېږي راشه دا یو سنت عمل وکړه نو هغه اوښ والا ته مې وې مې لکه ما په دې اوښ وګرځوه او مې په دې ټول عرفات کې به چکر راکړې د عرفات میدان 9 میله مربع میدان ډېر اوږد میدان او حدود یې شته بورډونه پې لګېدلي دي ما به په دې ټول عرفات میدان کې ګرځې څو پیسې اخلې هغه وې 100 ریال 100 ریال 100 ریاله ډېر چېرې ما ویې لکه ګزاره وکړه جوړه مه کړه وی راځه به پیسې راکوه دلته 15 ګټم تا به وګرځوم که وی خېجه د اوښ په هغه ډبي مې پکې ایښوده او ور وختم چې پې برابر کېناستم بره پې ټاپ دی ښه مزېدار پسته دی ده او اوښ پاسېده هغه پاسېدل یې ځان نه نخره ده کله به شمال ته تاوېده او کله ښي طرف ته او کله ګز طرف ته او کله داسې او کله یا خدای او ترې نه غورځېږم په لویه نخره خو شی پاتېد ولې اوښ خو پوږ اوږ دی که نه په لویه نخره باندې اوښ پاتېد چې پاسېده او اوښ یې روان که او لږ یې وګرځو لږ دا چکر یې ورکړ نو ما ورته بابا بس دی نو تا خو ما سره مې پیسې دې خپلې واله او بس دې ستړی شوم واپس رالم نو چې بیا هغه کېناسته نو هغه ځان له دمه کوه ځکه هغه څه بل شان کښېني که نه هغه پیسه مخکې وروسته وي او اوچتېږي را خلاصېږي او یاره ته یقین وکړه هغه له خو خیر هغه رانه پیسې مسلې انصافدارو کمې واخېستې خو چې زه واپس رالمه بلډینګ ته نو زما دا ټوټې خوږېده دا ټوټې مې خوږېده نو ما نه جړه راله او جړه په دې راله ما ویله زه په دې اوښ لږ ساعت وګرځېدم یو 15 منټه او د پاسه په تګه دی وه او بره باندې ټاپ و تور هم نه لګېده الله رسول الله مبارک چې په کوم اوښه سورلي کړې ده یو نرۍ څادر پې د پاسه ګدی پې نه قالین پې نه اوښ ما پې 15 منټه مزل وکړه او رسول الله مبارک په 4.5 کیلومتره مزل کړی ما د پاسه چترۍ هغه د پاسه چترۍ هم نه اوبه مې نه وې په لاره دشت و بیابان خدایا چې څومره په تکلیف په دې مدینې ته رسېږي زما ټوټې خوږېږي هغه ته به څومره تکلیف و نو د هجرت څومره سخت سفر څومره ګران سفر د دې وجې نه او قرآن حکیم کې او بالخصوص د مدینې منورې د هجرت ځان له فضایل دي نو دې سړي هجرت وکړو د دومره سخت سفر یې وکړو او مدینې منورې ته لاړ هلته نبي علیه السلام ته یو صحابي راغی غوږ کې پټې ورته ووې الله رسوله فلان کې خو ښځې له هجرت کړی دی ګوره خدای دپاره یې نه دی کړی دې دپاره یې وکړو چې دا ښځې خوښه ده هغې ښځې د نکاح دپاره هجرت وکړو وی ښه ښځې دپاره یې وکړو ګوره اول نمبر نیت خراب اگر چې ښځې له هجرت وکړو نو پکې منځ کې به نبي علیه السلام ملاقات راشي ابا مو ویني لیکن اول نیت د ښځې دپاره دی فوراً حضور پاک په دا منبر د پاسه کېناست او صحابه راغون کړل او یو اعلان یې ورته وکړو انما الاعمال بالنیات د عمل د ثواب تعلق ګورې د نیت سره دی که نیت دی خو عمل به ثواب به میلاویږي نیت دی ښه نو ثواب به نه میلاویږي او بیا څه وایي انما لکل امرئ ما نوی چې کوم سړي څه قسمه نیت وکړه هغه له به د هغې ثواب میلاویږي بیا وایي فمن کانت هجرته الی الله ورسوله که چا د خدای د رضا دپاره د رسول د خوشحالولو دپاره هجرت وکړو فهجرته الی الله ورسوله د هجرت د خدای او د رسول په نیت قبول دی او من کانت هجرته الی دنیا یصیبها هجرت یې دې دپاره وکړو چې دنیا وګټم زه مدینې ته غنیمت به راکوي صحابه پیسې به راکوي خیرات به راکوي زکات به راکوي او امرأتی یتزوجها یا ینکحها یا دې له هجرت کوم چې ښځه په نکاح والم لکه دغې سړي چې وکړو فهجرته الی ما هاجر الیه هجرت مردود ثواب نشته څومره ګران عمل د مکې نه مدینې پورې
چې په دې عمل کې د رسول الله مبارک لیدل هم راځي خو نیت ته ښځې دپاره وی ثواب ډل ختم هجرت دې وکړه 2 پیسې ثواب دی ونه ولې نیت د الله دپاره نه دی نیت د ښځې دپاره دی نو عمل چې کوو نیت به چا دپاره کوو چا دپاره چا دپاره الله دپاره بس الله به خوشحاله نور به سړی چې می خالي څه رالي پای دپاره ټوټې پکې راځي څپیا کې پکې خپله راځي ډیران پکې په خپله راځي دا نورې قصې پکې په خپله راځي شملې هم پکې راځي خو په خپله پکې راځي خو که چاته دې وایي چې کاکاجي میخه دې واخېسته څه دپاره هغه وایي یاره څپیا کوله مې واخېسته نو ته وایې ډېر بېوقوف یې ډېر بېوقوف یې کاکاجي میخه دې واخېسته او څه دپاره یاره پټې مې دی چې لږ ډیران پې زیات شي کاکاجي ډېر بېوقوف یې او بل نه تپوس وکړه میخه دې واخېسته او څه دپاره پایو دپاره د هوښیار ښه شی یادوه ښه شی الله دی ښه شی د الله رضا ده په دې کې دویمه خبره نشته اوس نتیجه به سي الله لپاره دې عمل وکړو نتیجه به سي او د الله لپاره دې ونه کړو دغې به نتیجه سي الله لپاره دې عمل وکړو نو الله به دنیا کې مدد کوي خیر کې به او که د الله لپاره دې نه دی کړی او د بل چا لپاره دې کړی نو دنیا کې هم د الله مدد نشته او آخر کې هم نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت ورځ به الله اعلان ته به وایي چې چا د چا دپاره عمل کړي هغه له دې ځي چې چا د چا دپاره عمل کړي نو اجر مزدوري د هغه نه غواړي ماله کړي زه مزدوري ورکوم ماله نه دی کړی بل چاله کړی دی هغه نه مزدوري غواړه نور ته چا سجدې لګولې دي نور نه غواړه سپومې ته چا سجدې لګولې دي سپومې نه غواړه ستورو ته چا سجدې لګولې دي ستورو نه غواړه پیغمبر ته چا سجده لګولې ده عیسی علیه السلام عزیر علیه السلام نبی علیه السلام بل څوک هغه نه غواړه عزیر علیه السلام ته سجده پیغمبر غواړه عیسی علیه السلام ته سجده هغه نه غواړه دنیا کې یو بل نیک سړی بزرګ لوی سړي ته سجده لګولې هغه نه غواړه هلته ټول الله ته محتاج دی او چې ما له سجده لګولې ده ما له عمل کړی دی راځه زه در خبره خلاص کړه دې کې دویمه خبره بیا نشته اوس یو سړی دی زه به مثال درکړم ما یو ښایسته باغ ولګاو باغ له ما نوکر ونیو نوکر له تنخوا ورکړم د میاشتې تنخوا ورکړم نوکر ما ته وایي په دې تنخوا کاکاجي د خدمت به کوم نه 40 ګنټې د ما باغ خدمت کړي سهار نه مازدیګره پورې کوې او مازدیګر کور ته لاړ چې خو زما باغ به څوک تاله کړي زما بوټي به تاله کړي مات به زما میوه به خلک یوسي ته بس 40 ګنټې په دې باغ کې پروت یې او څوکیداري به کوې خوب هم کوه خیر دی دا نه چې ګنې ویښ به جننده ساته ور ته به 40 ګنټې زما د باغ ذمهداري به کوې تنخوا در کوم یاره جي به یې تنخوا 40 ګنټې کوم خو زما ښځه به چې ها تنخوا د 1000 روپۍ 2000 نه جي په 2000 کار نه کېږي که زه به نوره مزدوري کوم هلته ښځه به چې 3000 درې نه 10000 10 10000 ور بعض یو ته 10000 راکې او 40 ګنټې له ما نه ډیوټي غواړه ده ورته ویله که ګورې که پیسو کې کمي وي نور هم در کوم خو ګورې زما د میوې د باغ د بوټي خیال به ساتې چې څوک دې ته تاوان ونه رسوي بس بلکل تنخوا 10000 راکې 10000 در کوم 50000 در کوم ځه خو زما د باغ خیال به سات ډېره ښه دی چې ورشي شپږ میاشتې پس او باغ ته وګورې باغ تاله پروت دی څوکیدار پکې دی منځ کې ټګي کوي او مازدیګر دی هلته دیالي کوي دله نورې پیدا کوي سهار پکې دي دیالي کې دله نورې پیدا کوي څوکیدار ماښام ماسخوتن بل چا سره ځان نوکر کړی دی پټ ځي هغه هلته هم تنخوا لي بل دمه کوي دا سړی چې لاړ و د دا باغ نه خلکو میوه شکولې بوټې خراب شوي رښتیا ووایه پړه به یې څه تېرېږي خوشحاله به که خفه به اوهو ظالمه تنخوا دې 10000 کېده ما 10000 درکړې ما 40000 درکړې سپېره ما باغ کرلی و تباه دې کراله باغ نو خو ما درکوله بل له سلط دی بل له یې ولې کار کوه که دې پکې اسم کور ته تلي په پیسو نه په دیاړۍ نه